بسم الله الرحمن الرحيم. البدل تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع تقصد النسبة إليه بنسبة ما نسب إلى المتبوع دونه دون المتبوع. بن لك ورسم لا تكون النسبة إلى المتبوع مقصودة ابتداء وقشيك هجدا پنځم بحث ته زمنګ د توابع او د بابنا او بده کې څلورم نمبر تابع بیانېږي. اول نمبر به تعریف کوو د بدل او به اقسام بیانو د دې تابع څلور اقسام دي او به ول قواعد بیانو د درې اجزا بیانو. برحال تعریف د تابع بدل د هغه تابع ته ویل کېږي چې په نسبت کې به همدا مقصود وي نه مطبوع. دو اجزا شو. دغه تابع ته ویل کېږي یو جز چې مقصود بالنسبت به همدا تابع وي مطبوع به نه وي. پوه شولې پې یعنې کوم نسبت چې مطبوع ته شوی دی حقیقت کې به دغه نسبت تابع ته شوی او مطبوع ته چې شوی دا به بطوري وسیله او تمهید وي. توطیه او تمهید وي. مقصود نسبت چې کوم مطبوع ته شوی دی دا به صرف او صرف توطیه او تمهید وي. وسیله به وي. چا دپاره به وسیله وي؟ تابع ته د نسبت کولو دپاره. ځکه مقصود به هغه وي. پوه شوئ؟ ورته وګورئ. البدل تابع بدل هغه تابع ته ویل کېږي مقصود چې مقصود بوي بما په هغه نسبت باندې نسب الى المتبوع کوم نسبت چې شوی دی مطبوع ته تقصد النسبة. دا اعتراض نه جواب دی خو پرېږدئ ښه. قصد شوی وي د نسبت الیه تابع ته بنسبت ما په نسبت سره هغه نسبت یادو مداول نسبت نه لغوي معنی مراد ده. موږ مخکې مې پرې ویلي وو په نسبت سره یعنی کم نسبت به د تابع ته شوی یار په نسبت سره هغه نسبت یادومه الی المتبوع کم چې چاته شوی مطبوع ته په هغه نسبت سره یادومه دا به مقصودی وي. په هغه نسبت سره به دا مقصودی وي. دونه دون المتبوع په دغه نسبت کې مطبوع چې دا به مقصود نه وي. لا تكون النسبة إلى المتبوع مقصودة. انتهي آسان دیکھا نبوي نسبت الى المتبوع کم چې مطبوع ته شوی دی مقصودة ابتداء دا به ابتداء مقصود نه وي. نه څوک به مقصود وي هم دغه تابع به وي که نه مقصود. اصل کې دا د اعتراض نه جواب دی. تاسو له غوږ شئ پرېږدئ مخکې راځي وروسته به خپله راشي. وګورئ لا تكون النسبة چې نه به وي نسبت الى المتبوع مقصودة مطبوع ته کول دا به مقصودی نسبت نه وي. په کم نسبت سره یې که واخلو تابع په نسبت د تابع سره یعنی د دې مطبوع نسبت که منګه تابع ته وکړو که نه. خلک وایي که نه زید نسبت که بکر ته وکړي نو زید افضل دی او کامر ته یې وکړي بیا نه دی افضل. وایي داسې که نه هلکه زید افضل دی په نسبت سره چې بکر ته یې وکړي. داسې وایي. دلته وایي مقصود به په نسبت کې مطبوع نه وي په نسبت سره که موږ تابع ته وګورو. ځکه هغه چې څنګه مقصودي دی دغه شان دا نه دی. دا مطلب نه چې دې ته د سره نسبت نه دی شوی دی ورته خو د هغې په نسبت باندې داسې دی لکه چې سره بغې ته شوی او دا ورله صرف توطیه او تمهید دی. اوس پوه شوئ خبره باندې. لا تكون النسبة نبوي نسبت الى المتبوع مطبوع ته مقصودة بنوي ابتداء بنسبت ما کمنګ نسبت د دې نسبت واخلو هغه نسب الیه کم نسبت چې تابع ته شوی دی بنسبت ما په نسبت سره د هغه نسبت نسب الیه کم نسبت چې دی مطبوع ته شوی دی نو په دې کې دا مقصودی نه دی چاته شوی اصل کې تابع ته شوی. بل تكون النسبة بلکې د نسبت الیه کم چې دی ته شوی دی مقصود مطبوع ته توطیه و تمهیدا دا خو توطیه ده یعنی دا وسیله ده تا رسي
او دا تمهید تیارې ده چاته لنسبت دا لفظ سره لګبسي وتمهیدا لنسبته ده چې موږ دغه نسبت کو ال التابع چاته تابع ته منسوب کو تابع ته ناغه په اعتبار سره دا توتیه او تمهید دی څوک کم چې مضبوطه شوی هغه نسبت سواء کان مانو تاسو په دې پوه شئ کا بهرحال مخکې راځي مقصود په نسبت کې به تابع وي نه مطبوع بدل بوي نه مبدل منه برابر خبره ده که دغه مضبوطه باقاعده د چا نسبت شوی وي هغه مسند وي او یا مسند نه وي پوه شولې به مقصود به بنسبت کې تابع وي مطبوع به نه وي برابر خبره ده مضبوطه که نسبت شوی د یو مسند او یا مضبوطه د نسبت مضبوطه چې کوم نسبت شوی هغه مسند نه وي مثالونه بیانوي سواء برابر خبره ده کانما کو هغه شی نسب الیه د کوم چې نسبت شوی مضبوطه مسند و باقاعده او غیره یا غیر مسند مثال و رجاءنی زید اوس ګره جاء چې نسبت شوی ده چا هغه زید ته ما زید ته چې نسبت د چا شوی دی چې هغه جاء د مسند دی که خیل می فعل لکنه او زید فاعل او اخوک دغه نه بدل لنو مقصود په دغه جاء کې اخوک دی او زید ولا صرف او صرف توتیه او تمهید نه بل مثال چې مضبوطه کم نسبت شوی هغه بغیر مسند وی وضربت زیدا اخاک دلته زیدا مطبوع مبدل منه اخاک تابع او بدل دی او زیدن ته نسبت چې شوی دا مسند نه دی ځکه خو مسند خو چاته فاعل دی او زیدن خو فاعل نه دی کنه یار ویږي کنه راسي واحترز بقوله الاكبر وګره وس تعریف کی ویل هغه تابع ته ویل کیږي جنس ته پنځه وړو ته شامل به ویل چې دا تابع په نسبت کې مقصود وی مطبوع بنوي د سره بقایت څلور وړه بار شو نا اعتبار شو ولته مقصود بالنسبت مطبوع وی تابع نه دغه شان بلکم یو تاکید اعتبار شو ځکه الته مقصود بالنسبت چی مؤکد مطبوع وی تابع نه تاکید نه همدغه شان معطوف علیه اعتبار شو ولی الته مقصود بالنسبت دواړی او دلته صرف څوک دی تابع دی بس الحمدلله دېکم الله ښه او دریم هغې سره تی عطف بیان هم بار شو ځکه هلته مقصود بالنسبت چې مطبوع وي مبین وي نه عطف بیان تابع پوهېږئ پې وګورئ واحترز بقوله مقصود احتراز یې وکړو په دې قول خپل باندې صاحب د کافي چې مقصود بما نسب الى المطبوع د چا نه احتراز وکړلو ان النعت نه یو والتاکید نه دوا وعطف البیان د دې درې واړو نه ولې دې درې واړو کې مقصود چې هغه مطبوع وي لانها ځکه دا درې واړه چې دی لیست مقصودتن دا مقصودی نه وي بما پاغه نسبت باندې نسب الیکم چې دې تشوي بل المطبوع بلکې مطبوع چې مقصود هغه مقصود وي به بدغه نسبت باندې پدې پوه شئ وبقوله دونه دا خبر مینه وکړی یار دونه وي عمر سره ویلو تابع مقصود وي دونه مطبوع نه وي دې سره اصل کې د معطوف علیه نه احتراز لري الته معطوف چې هغه مقصود بالنسبت وي ور سره څوک وي مطبوع معطوف علیه وي دلته وي چې مطبوع نه وي خجي كم ده ورسنو وبقوله دون احتراز وكللو عن العطفنا عطف بحرفنا فإن المطبوع فيه باغي مقصود بي بما نسب مطبوع هم مقصود بي باغ نسبت باني كم شوي مطبوع مع التابع وتابع دوالوي ولا يصدق الحد على المعطوف ببل الاكبر وګوري اعتراض جواب اعتراض دار بي معطوف ببل کی تو رجاءنی زید بل عمر دلته مقصود د پجا کی صرف څوک دی عمر دی جاءنی زید نه دی بلکې څوک دی عمر دلته هم مقصود په
عطف کی مقصود په نسبت کې هغه صرف تابع دی مطبوع نه دی دا د چا په شان شو بدل په شان شو پوه نه شولې پی وک شيخه جواب ادا دی مولوی سے چې بل سره چې کوم معطوف فی الت مقصود بنسبت کی مبدل مطبوع او تابع دواړه دا خبره دی غلطه ده چې صرف څوک وي تابع وي اپ خلخوانه درنه کو جواب دار چې مقصود بالنسبت معطوف ببل باندې اغا تابع معطوف او مطبوع معطوف علیه دواړه دا خبره دی غلطه چې صرف څوک وي ته ګلاو کا دا د غالي کې او څپېړه دی واسه وی شړه کینه بس تاسو به شو کنه شی وران شو به نه بندواله کو به سوال اوري خو هم دي مالا خو بس څه وو اعتراض داو چې معطوف ببل کی وګورا الت مقصود بالنسبت صرف معطوف علیه جانی زید زید راغلی به وینه زید نه یادوم جا نسبت چاته دی بل امر ندام پشان د بدل شو نو جوابداري به دا خبره دی غلطه ده چې مقصود بالنسبت په عطف ببل کې څوک وي صرف تابع صرف معطوف بلکې دواړه دومره چې اول ذکر کې به او واضحه ظاهر شي چې هغه نه دا بل دی نور نسبت کې دواړه مقصود دي وګورئ ولا يصدق الحد او نصادقيږي حد بدل على المعطوف ببل باندې وللان مطبوعه مقصود الت مطبوعي هم مقصود في ابتداء ثم بدا له او به سړي توازح شي متکلم تا نو فاعرض اعراض كيانه دغه مطبوعنا معطوف عليهنا وقصد المعطوف وقصد چاوكي ما نو کدی اعتبار ته وګوري چې اولا یو مقصود بالنسبت او به ثانیا بل شو خو به هر حال مقصود بالنسبت خو کنه اگر ک یو اولا او بل ثانیا خو کنه اب بدل کې نه اولا وی او نه ثانیا وی اول مقصود بالنسبت اول چی مطبوع هغه مقصود بالنسبت نه اولا وی او نه ثانیا وی فكلاهما دواړه چې دي مقصودان دي به هذا المعنى خدوم راده چې اولا دی او به بل دیم دی فإن قيل هذا الحد لا يتناول البدل الذي به اعتراض دغه جواب دی اعتراض هغه شی اعتراض دی بھائی دې ترکیب کې وګوره ما قام احد الا زيد ما قام احد کی احد مبدل منه دی او به بس الا زيد دا زید سره بدل له او دلتا کم نسبت چې مضبوط شوه پاغي کې بدل مقصود نه دی ولی مضبوط چې کم نسبت شوه دی مبدل منه ته اغا نفي ده عدم قیام دی ما قام احد حتی چا نسبت شو ده عدم قیام او به څه وي الا زید تر چا شو ده قیام نو کم نسبت چې مضبوط شوه هغه کې مقصود بالنسبت تابع بدل دی ولی مضبوط چې کوم نسبت شوی مبدل منه ته خو عدم قیام دی او تابع او بدل ته چې کوم شوی دی نو خو مثبت دی او قیام دی سوال پوه نه شولې حالان کې تاویل کوم نسبت چې مضبوط شوی هماغه نسبت کې به مقصود تابع وي پوه شو سوال باندې ګوره ته جواب وکړو کوم دی فإن قيل هذا الحد لا يتناول البدل هذا بدل تنه شامل الذي بدل بعد الا بس كم بعد الا كم بس الا نبي مثل ما قام احد الا زيد فإن زيدا توغرا بدل دا بدل من احدنا وليست نسبته لك نسبته دل تو دي وليس نسبة ما او نسبت هغه انه سبا اليه كم دی بدل د شوه دی اکم یو دی من عدم القيام مقصودة وليست او نه دی نسبت ما نسبت هغه نسب الیه کم چې شوه دی مضبوطه
احد ته چې هغه څوک دی من عدم القيام دی دغه عدم قیام نه دی مقصودتا مقصوده بالنسبه په نسبت سره چاته الى زیدین ته نه پیږي په بل نسبت المقصوده بلکې نسبت مقصوده بنسبت ما په نسبت سره هغه چې نسبت شوی دی الى احدن ته بدی نسبت سره کم مقصود بالنسبت مقصود نسبت کم یو دی به وره چې ترجمه ګډه وډه نشي کوم نه زیر شو بل النسبة المقصودة بلکې نسبت مقصوده او ای لګواوري نسبت مقصوده په دې نسبت سره په دې اعتبار سره چې کوم احد ته شوی دی په دې اعتبار سره چې کوم احد ته شوی دی نو مقصودی نسبت هغه عدم قیام نه دی زید ته بلکې څوک دی قیام دی تاسو به ورته کولاو کا بیلاړې ورته پرېم د شه تیز زبېړه به تیو باسي کړي خوراله کوم نه دور سينو بل النسبه المقصوده بلکې ما بندوا ای خالوین ما بلکې نسبت مقصوده بنسبت ما بنسبت سره هغه نسبت یادو ما چې کوم نسبه الى احد تشوي دی هغه کې نسبت مقصوده څوک دی هغه نسبت القيام د زید تدا مقصودی دی په سوال پوه شولې جواب اوري قلنا ما نسب الى المدموع هنا هو القيام بای موږ دانی دی ویلی چې مضبوط کم نسبت شوی همدا دې کې به مقصود هغه نسبت وي کوم چې تابع ته شوی دی او دواړه به مثبت وي او دواړه منفي دا څه قید موږ لګولې بای موږ مطلقاً ویلی دي چې کوم نسبت مضبوط شوی دی مقصود بالنسبت با تابع وي دا نه چې دواړه دي مثبت وي او دواړه دي منفي وي دغه نسبت کدا مثبت وي او که منفي وي خو مقصود به پکې څوک وي تابع وي که یو تن منفي وي او بل ته مثبت وي یو ته مثبت وي بل ته منفي وي دې زمون کار نشته لري مطلق نسبت زمون مراد دی چې هغه کې به مقصود څوک وي تابع وي برابر خبره ده که مضبوط کم شوی هغه مثبت وي او که منفي وي وګورئ قلنا من وایو ما نسب الى المدموع کم نسبت چې مضبوط شوی دی هنا دلته هو القيام قيام دی احدن تم د قیام نسبت شوی خود مرده چې څه دی منفي دی فانه نسب الیه دغه قیام نسبت شوی کنه مضبوطه احد ته نفيا شوی دی ونسبت القيام هم دغه قیام چې دا منسوب شوی بینه چاته تابع زید ته مقصودتن ولكن نسبتا دی برحال فيصدق على زید صادقی کی بزید معنی چې انه تابعون مقصود دا تابع دی مقصود دی نفس چره نسبته نسبت ده هم د دې زیات نسبت مقصود دی که به نسبت سره چاته والو احد ته بنسبت ما بنسبت سره هغه چاته نسبت هغه نسبت ته کوم چې منسوب شوی مطبوع احد ته پاره کې مقصود څوک دی زید دی فإن النسبة المأخوذة في الحد دا اوس هغه نچول ذکر کوي بای تعریف کې چې کوم نسبت مونږ یاد کړی دا په کې نه دی ویلې چې دواړه به منفي یا دواړه به مثبت وي مطلق نسبت یاد کړی ځکه نسبت چې کوم ماخوذ دی په حد کې تعریف کې مونږ ویلو مقصود به تابع وي په هغه نسبت کې چې کوم مضبوطه شوی د سم ویلو هغه نسبت ټکه چې ویلو کنه دا عام دی من ان يكون بطريق الاثبات کداغه نسبت په طریقې د اثبات وی او نفي د نفي وی تاسو پیږئ برو ګورئ اعتراض داسې کېدل شي چې یو شی دی توتیه او تمهید وی دویم لا او اول دی منفی او دویم دی مثبت وی او کېدل شي منفی شی چې دی د جواب ورکوم ښه سوال غو جواب بالکل کېدل شي یو شی به منفی وی خو به بم توتیه او تمهید وی چا لپاره د بل شی لپاره ولته به څه مثبت ويمكن ممکن ده ان يقصد چې قصو شي بنسبت بنسبته ده کې بنسبتین دی بنسبت د دغه شي کې الی شی بنسبت د یو شي کې الی شی چې یو شي بل شي ته وشي او څنګه وشي نفیان وشي نسبته الی شی اخر ممکن ده چې هم دغه شي نسبت شي اخر ته وشي او اثباتن وشي ويكون الاول او اول شي دا توتيته ويكون الاول توتيته
او اول چی دا توتیوي لسانی چربا تیارې او وسیله وي پوه شوي به برحال دا اول قسم وخا اول جزو په دې کې بیان وشو د تعریف د بدل برګوري جی دویم جز کې موږ اقسام د بدل بیانو د بدل څلور اقسام دي یو تبدل کل وي یو تبدل البعض وي یو تبدل الاحتمال او یو تبدل الغلط بدل الکل چاته ویل کیږي توجه جی چې مدلول د بدل بینه مدلول د مبدل منه وي خو نه درنکو بدل چې بچا باندې دلالت کوي جاءني زید اخوک مثلا دا سړی چې دی دا د دی ورور دی زه دته وایم چې جاءني زید سزنم دی جاءني عثمان را لې به ورپسې څه وایم اخوک استا ورور نو اخوک هم د په ذات دلالت کوي او عثمان هم د په ذات دلالت کوي د څه وکنه نو مدلول د اخوک د ذات د بینه مدلول د عثمان د ذات دی علم ده کنه دواړو مدلول څه شو بدل الباس چاته وي چې مدلول د بدل چی دا جزوی د مدلول د مبدل منه نه بدل چې بچا دلالت کوي دا اصل کی جزئی او مبدل من د چانه جزوی د مبدل منه د مدلول نه ضرب زید اهل شو اور بس څه وي راسه نو مدلول د راس دا سر دی او مدلول د زید ټول بدن دی نو مدلول د راس جز شو کنه د مدلول د زید نه او بدل احتمال چاته وي چې مدلول د بدل او مدلول د مبدل منه کې علاقه د کلیت یا جزئیت نه دا سینې چې یو کل د بل وی او یو جز د بل وی دا پکې نه وي یو بینه اول وی او یا جز وی داغي بلکې دوه منځ کې دینه علاوه څه علاقه موجوده وي هغه د احتمال علاقه وي او د غیر احتمال وي به الفاظ دیگر کله دسی چې مدلول د بدل چی دا مشتمل وي د مدلول په مبدل منه باندې او کله مدلول د مبدل منه مشتمل وي الټا شه په مدلول د بدل باندې پوه نه شولې به او بدل غلط چاته وي چې التا بدل پست غلطی نه ذکر کیږي نور خبره ټولې موجوده دي ویو به وته وګورئ او هو مرجع بیان البدل انواع اربعه وهو مبتدا ده انواع اربعه خبر شو بدل کل بدل کل چاته وي خپل بیان سره روان دي تعریف هو كل المبدل منه بدل کل معنا چې کل مبدل منه وي دوړو مدلول یوي مراد د دوړو یوي وبدل البعض سمانا بدل هغه بدل له هو بعض المبدل منه چغه د مبدل منه بعض وي یعنی مراد د بدل بعض وي د مراد د مبدل منه نه فالاضافه فيهما وليس دې دوړو کې بدل الكل بدل البعض د اضافت بیانی دی لکه خاتم او فضتين کې دی دوړه یو شی دی مضاف مضاف الیه پکې یو شی دی بدل الكل بدل من الكل من پکې لګي بدل البعض بدل من البعض نو وی فالاضافه فيهما اضافت بر دوړو کې مثلها دا غشان اضافت دی په خاتمه فضه کې چې دی بیانی وبدل الاجتماعي پدې کې اوس کم بدل لیکن اضافت دی اضافت د مسبب شوی دی سبب ته احتمال سبب دی او بدل سره مسبب هغه بدل چې داغه سبب احتمال له اوسم وای نه شو بدل مسبب دا اوس مسبب دی غالبا نو غالبا قید فده ورس بیانو غالبا دا یو بل مشتمل وی غالبا کله کله نه وي عن احتمال احد المبدلين اغدا چې مشتمل به وي په دوړو مبدلینو کې یو ال الاخر ببل کلمه مبدل منه مشتمل به بدل وي او کله به بدل مشتمل به مبدل منه وي اما احتمال البدل یا خو بدل مشتمل وي على المبدل منه باندې لکه دلته وګوره صلب زید راخ کله شلو زید ورپسې څه وي کپڑے راخ کله شولې نه دا کپڑے په زید مشتمل دي کنه خلم دې کنه
نو دلته بدل مشتمل له بچا مبدل منه او بالعکس الټه کا مبدل منه مشتمل وي بچا باندې بدل باندې لکه دې مثال کې يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه دلته شهر الحرام مشتمل له په قتال ویږي قتالین بدل له عن الشهر الحرام نه عن الشهر الحرام مشتمل په قتال فيه څه مشکل خو نشته کنه آسان دی وبدل الغلط بل بدل غلط دی اے بدل دلتم اضافت د مسبب شوی دی سبب ته هغه بدل چې داغي سبب غلطي وي بدل مسبب عن الغلط چې مسبب وي او سبب یې څوک غلط کنه په دې اخیرو دوه کې فالاضافه فی الاخیرین من قبیل اضافه المسبب الى السبب دا ویلو کنه او سبب او د مسبب ترمنځ خو مناسبت وي دغه د اضافت د لپاره کافی دی لادنا ملابسه د ادنا مناسبت د لپاره تاسو پیږئ مخکې راځي دا خو صرف ویش مارل مقصودی تعریفونه و شروع راځه ورلا فالاول اول څوک دی ای بدل الکل یا دوما مدلوله مدلول د دې دا خو ما څه بیان کړی لکه مدلول د دې چې دی مدلول الاول مراد د مبدل منه د بدل چې دی مدلول الاول دا مراد د چا دی د مبدل منه دی بینه د دې څه قسمه سره ته تعبیر کې کولای شي مدلول د بدل چې دی بینه مدلول د مبدل منه دی مدلول د بدل دا مراد د مدلول د مبدل منه دی یو شی شو معنا دا چې ذات به د دوړو متحد وي ذات اگر چې مفهوم به بدل وي لکه جان زیدون اخوکا زید مفهوم بیل دی اخوکا بیل دی او ذات د دوړو به یو دی زید او اخوکا خو یو دی نو الفاظ مترادفه شو زید او څوک اخوکا مراد د دوړو یو یعنی متحدان ذاتن دوړه ذاتن متحد دي لا يتحد مفهومهما دا نه چې مفهومونه د دوړو یو دي ځکه د زید مفهوم زید د من حيث هغه څوک چا د لپاره تسمیه د زیدی خودل شوی دا او اخوک مفهوم بیل له هغه څوک چې څوک ورور لري د دوړو مفهوم بدل شو کنه شو ليكون مترادفين دي لپاره چې دوړو مترادفين چې لکه جاء زید اخوک نو فزید و اخوک وګوره وین اختلافا اگر کدا دوړو مختلف دي د مفهوم په اعتبار سره ما درته ویل ښه خو فهما متحدان ذاتا دوړه څه دي قال الشارح الرضي لکبر وګورئ ملي سي دلته یو مسله بیانو انتهي اسانه ده شارح رضي وای کافی شارح دی چې عطف بیان چې کوم خیره روان دی او بدل الکل خلق دا دوړه بیل بیل حسابي خدا دوړه په حقیقت کې یو شی دی دا بیل بیل نه دي څوک بدل الکل او عطف بیان دوړه یو شی دی پوه شولې پی او که څوک کوئی چې موږ فرق بیانو هغه دا چې مقصود په نسبت کې بدل وي او په عطف بیان کې مطبوع وي مقصود په نسبت کې په بدل کې تابع وي او په عطف بیان کې مطبوع وي دا خبره صحیح نه ده بلکې مقصود په نسبت کې په بدل کې هم مبدل منه هم وي پوه نه شولې پی شارح رضی وی فرق بیانول بما بین د بدل الکل کې او عطف بیان کې دا نه منوا کڅوک دا فرق بیانې چې ال مقصود بالنسبت کې مطبوع وي عطف بیان کې او دل تابع بدل وي دا نه منوا بلکې دلته هم مقصود بالنسبت کې مطبوع مبدل منه وي وين شری وته وګورئ قال الشارح الرضي وي وانا ذچما الى الان تر وسبوري تر دې حاله بوري لم يظهر لي ما تظاهر نشلو فرق جلي ظاهري فرق بين بدل الكل من الكلنا وبين عطف البيان کی بل لا ارى بلکہ زنوینما عطف البيان الا بدل الكل عطف بیان نه مگر زوی مچدا بدل الكل له وما قالوا مولانو چې کوم فرق بیان کړي من ان الفرق بينهما اغدا چې فرق د دوړو ترمنځ اغدا ان البدل چې هو المقصود بالنسبه في دون مطبوعه مطبوع نوي بخلاف عطف البيان فانه عطف بیان کې عطف بیان چې وي بیان اثر بیان وي او بیان چې کنه د فرع د چاوي د مبین نو مقصود مطبوع وي دا فرق بیانول وای دا لانه منو
واورا والبيان او بیان چې دا فرع ده د مبین نو فیکون المقصود هو الاول نو الت مقصود چې هم اول یعنی مطبوع وي مبین وي نو که څوک دا خبره کوي دا فرق بیانې شارح رضی وي فالجواب دا دی چې ان لا نسلم زن تسلموا ما ان المقصود في بدل الكل مقصود ببدل الكل کې ان ده کانه لیکل دي ان ده ان صحیح ده لکه ان ویل غلط راځي جمله په منځ کې ان ویل کی نو جواب دار چې ان نامنګ چی موږ نه تسلیمو چې مقصود فی بدل الکل کی هو الثانی هغه څوک دی صرف بدل دی نه تسلیمو بلکې څوک هم دی مبدل منه هم دی نو عطف بیان او دای بهم یو شو التم مقصود بالنسبه څوک وی مطبوعی دلتم شو اورا کمره چې مقصود فی بدل الکل کی هو الثانی فقط داسنه تسلیمو بلکې شارح رضی وی پر ټولو بدلونو کې د غلط نه علاوه مطبوع مقصود وي ولا فی سائر الابدال الا غلط نه علاوه بعض محققین وبکې څه خبرم ذکر کړي فی جوابه هغه څه ویل اکبر وګورئ توجه جی انهم لم يريدوا انه جواب کې وته وي ستا د خبر نه دا معلومیږي چې په بدل کې مقصود بالنسبت چی هغه مطبوع وي دا سی ویل کنه فاتف بیان کې مطبوع وي نو دواړه یو شو نو چاو ته جواب کړي به د سکار دی چې مقصود بالنسبت په بدل کې چی کنه منو منګه مطبوع وي مبدل منه وي خو اصلي نه اصلي څوک وي بدل وي او فاتف بیان کې اصلي مطبوع وي نو تاسو له دومره ثابت کړل چې دواړه مقصود بالنسبت وي التم مطبوع دلتم او موږ چې کوم مقصد زمونږ دار چې اصلي نه دی نو ستزاد پکې نشته تا ثابت ادا کړل چې مبدل منه چې دی مطبوع دا مقصود بالنسبت دی او موږ ویلیو نه دی نو زمونږ مقصود اصلي نه دی او ستا اثبات څو نفس مقصود دی بس صحیح ده یک استاد نشته او الته چې کوم دی الته اصل مقصود دی مطبوع عطف بیان کی اورا وقال بعض المحققين ویلی بجواب کی چې ظاهر ادا ده انهم لم يريدوا دې اراده ده نه ده چې انه ليس مقصودا بالنسبه چې مقصود بنسبت کې نه ده اصلا بل ارادوا بلکې اراده دې ده چې انه ليس مقصودا اصليا دا څنګه ده اورا ليس مقصودا بالنسبه اصلا چې بالکل مقصود نه ده دا څنګه ده من مقصد دا نو من مقصد دا ده چې مبدل منه مقصود ده خو اصلي نه ده بل ارادوا انه ليس مقصودا اصليا نه ده مقصودي اصلي والحاصل تاسو به شولې اوس راځي یو خبره ذکر کړې ډیره مزیدار فرق را تبیني کله چې دا شان ترکیب راتللو نو به منګورو کچره دا اول چې اول ثاني چې دا ثاني دا تابع کچره دا تتمه او توضیح د اول لپاره نبه به اول مبین وي او دویم به عطف بیان وي او که اول توتیه او تمهید مقصود دویم نبه به څه وي موږ به ګورو چې مقصود کم یو دی که اول او د دویم ولا صرف او صرف څه تتمه او توضیح وا نو موږ به وایو اول مبین دویم عطف بیان او که اول توتیه او تمهید دویم مقصود اصلي نبه به موږ څه وایو اوروس والحاصل ان مثل قولك جاءني اخوك زيد ان قصدتك چره تقسوکی فيه بديك دته الاسناد الى الاول اسناد اول ته وجئت وتراتقو کې بالثاني فثاني معنی تتمه له توضيحا تتمه او توضيح نو فالثاني به عطف بیان وي او کچره تقسوکی فيه بديك الاسناد الى الثاني چې اسناد اصل کې ثاني ده اول ته نه وجئت بالاول او تاول راولې توتیه له د ثاني د بارا مبالغه فی الاسناد د بارا چې په اسناد کې مبالغه وشي نو به ثاني چې دا بدل دی تاسو پیږئ ندلته هم د اول وضاحت وشو څنګه عطف بیان کیږي تاسو نه چولته وخت شي بدل هم وضاحت کوي عطف بیان هم وضاحت کوي د خپل مطبوع دواړه کوي خو په بدل کې مقصود وضاحت نه په بدل کې مقصود وضاحت بلکې مقصود به کیسو کوي نسبت وي
او په عطف بیان کې دا دویم چې دلته مقصود بالنسبت نه بلکې مقصود پکې وضاحت وي فرق باندې پوه نه شولې یو مقصود په وضاحت کې عطف بیان کې تابع یادوم او بدل کې چې کوم تابع دی بدل دا مقصود بالنسبت وي حينئذ يكون التوضيح الحاصل اگر توضیح چې کوم حاصلېږي به په دې تابع باندې دا مقصود ده صحیح ده خو طبعا ده او مقصود اصالتن څوک دی هو الاسناد الیه هغه اسناد دی بعد التوتیه پس توتینا فالفرق ظاهر تاسو به د اخیری خبره پوه شولې الته مقصود چې پتابه کې هغه وضاحت وی نه اسناد او دلته اسناد وی نه وضاحت پکې طبعا راځي